ګرانو کتونکو الافغان شیرپور فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. ویډیوګانې ډېرې زیاتې جمع شوي دي. موږ سره ویډیو نشته، موږ یې پخپله جوړول هم کوو، بیا اچوو او ډایرکټ اچوو. دا نه چې زموږ په ویډیوګانو کې ایډیټینګ نه وي، هغه خبرې چې کوم دی نو ډایرکټ به اچوو. نو دې وخت کې زه ګرانو کتونکو لږ راته ښیم چې زما چېرته دفتر دی، نری باران وریږي. باران نری نه بلکې ښه تېز باران وریږي، ښه تېز باران وریږي. دې لاس ته وګوره. نو د الله پاک لاک لاک شکر دی، د خپل رب ډېر زیات شکر ګزار یو چې په دغه باران کې د ډېرو شتمنو نه چې دونه پیسه ده ورسره چې هغوی پې سوچونه کوي، صرف چوکیدارۍ یې کوي. داسې دا ډېرې زنانه د خانانو په کورونو کې کار کوي. وختي یو زنانه راغلې وي، غوښه مې دې دغه کې نه لیدلې، نن خوړلې ده. داسې ډېر خبرې راغلې. نن ورځ کې ما دا 5مه ویډیو ده چې زه کوم نن ورځ کې، نو انتخابي مجبوره راغلي. خو دا دې لږ سره یو 8 ځوانان راغلل، دا شریفه ده، 8 ځوانان ورسره راغلل، د شپارس یې کوم. نو ما ورته څوک دی، کوم دی؟ او یتیم څو وروڼه خویان دي؟ زه زما دوه وروڼه لري، یو کور. ها ضرورتمند دي، وړم والا وړیم والا. ښه صحیح ده. ها والا. ښه تاسو د کوم ځای؟ دا یې څویم ځل دی؟ د څو کالو نه راځي؟ رزړو ته. څو زلمي بچي دي؟ ګرانو کتونکو 15 زلمي بچي دي. ښه 15 وړ ودونه کړي دي. د دې مور وینا ده چې ما له ټکه نه راکوي. د دې مور خپو کې جنت دی. په دې موقع مې نه مور شته نه مې پلار شته. زه چې مونږ به ډېر غریبي وو، نو ما به مور له دې ماښام کې یو امرود وړم، بس هسې یو امرود به مې وله وړه، یا به مې وله مالټه وړه. خو دغه مور دعاګانې دي چې نن زه هم دومره ومه چې یا مې دا سپینو ګاډي چلو، یا مې چې کوم دی نو په سایکل اخبار خرڅو، یا مې کباړ اغسته. الف خان شیرپور به صحافي کېږي، الف خان شیرپور به یو سوشل ورکر کېږي، هغه بیا د خلکو خیال ساتي. دا دغه مور دعاګانې. بیا پکې داسې مور چې 15 زلمو بچو کې دا دلته د 15 کالو نه راځي. اوس مې دې زنانو د وړاندې ورسره خبرې کولې، نو هغوی ما له هېڅ هم نه راکړي. داسې ده هېڅ هم نه درکړي. خدیجه نه چېرته وړې خوشحالې؟ دا دې روژه کې څویم ځل دی؟ دویم ځل دی. داسې 15 کالو نه راځي. والا وړم والا وروځې دغه م والا وړیم والا. ښه دې خواته شه. تاسو چې کوم ځای؟ چینی. تاسو ټول له یو ځای راغلي؟ ښه او دا ته ووایه چې څویم ځل دی؟ دویم ځل دی. او د څو کالو نه راځي؟ ضرورتمند دی؟ نور څوک داسې چې زکات خیرات درکړي؟ دا 10 روپۍ ستاسو شي؟ بې نظیرې پیسې؟ ستاسو ټولو بې نظیرې پیسې نه شي؟ زکات دا 10 روپۍ هم نه شي؟ والا وړم والا وړیم والا. تاسو څویم ځل دی؟ په دې ځل لومبۍ ځل لاندې څو بچي دي؟ مخکې کلونه راغلي؟ بیخي راغلي نه؟ ته پکې په لومړي ځل راغلې. صحیح ده. ښه تاسو جي؟ چارسري ته هم راتله. بیا چې پېښور کې شروع شوم نو دلته هم، دلته چې دې ځای کې شروع شوم دلته هم، نو 4 کاله خو مې دلته وشو. چارسده کې هم راتلم. الله پاک ته خوشحاله کړي چې راشو وزیر نه څه یو څه نه مونږ ډوډۍ خورو چې نه مونږ دقه څه ناست په دې ستاسو ګزاره کېږي. بس هغه ټیم پې تېر شي. کلي علاقه کې څوک زکات خیرات نه درکوي؟ نه بس کلي علاقه کې بس هر سړی داسې دی چې څوک چا باندې هغه نه کوي. صحیح. ښه تاسو یې؟ ترنو. دا دې څویم ځل دی؟ دې روژه کې او مخکې؟ څو بچي دي؟ څلور. ضرورتمند دی؟ باران وریږي اوس په ملامده یې؟ روژه ماتې څنګه یې؟ وړي وو
وړو ګران کتونکو دغه علف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن نن هغه یو خوراکي چې کوم دی نو ما ته 200 روپۍ رالېږلې وې 300 روپۍ چې کوم دی نو ما پکې یو بل چاته ولېږلې هغه خوراکي مخکې 1500 روپۍ رالېږلې وې او یو د دوبۍ یو ورور دی چې هغه طرف نه ما د 24000 کتابونه مو ورکړو په دې سودا کې چې پرون موږ کوم د 55000 روپو سودا وروړې وه نو دا د هغه په دغه وروړې وه عزت خان صاحب په دغه باندې د 79000 روپو یو سودا وروړې وه او هغې کې نغدې پیسې چې کوم دی نو خلکو له مو ورکړلې سرسایه د هغه 1400 روپۍ وه او هغې کې چې کوم دی نو مونږ 3 علما ته ورکړې 3 علما ته او علما زه پېژنم چې ډېر غریبان دي یو 2000 روپۍ تنخواه ده بل 4000 بل 15000 هغې له ورکړې او نو درو له به انشاءالله به کې نورې مرکو 1400 روپۍ چې کوم دي نو هغه به هغه شانتې تقسیم شي دغه سلسله روانه زه خپل کتونکي ویم چې څنګه زه مطمئن کړم زه هرې ګڼم د خپل رب ډېره شکریا ادا کوم چې یا الله په ما دومره لوی احسان کړی دی چې درته یو زنانه راشي څه ناڅه خو یو څه کوي دا د الله په ما ډېر غټ احسان دی او د الله نه مې دغه یو سوال چې خدای د خیر کار رانه والي د خیر کار رانه والي او د خیر کار کې ګټه سي چې نور سکون وي ښه په پیسه باندې دا نه چې یاره پتیان دي خو چوکیداري یې کوي څه پې ما ولیدل که نه زه وینم زکاتونه نه ورکېږي نه د دې عمردو خانه د هغه ځای نه دا خلک را روان دي دلته کې ولې دروغویان روجه پخلي ولې ورکې خپل علاقو کې ورکې ډېر خلک وایي موږ به سعودي ته وړو هلته به ورکو ګرانو کتونکو دا الله سره تجارت دی او دا یو فرض دی څوک یې ورکوي نه یې ورکوي خو صرف دا خبرې کوو چې دا د معاشري دا تصویر دی موږ په نوم مسلمانان یو نور چې څه فریب او دوکه د هغه موږ کوو نو عملي انسانیت ته او عملي مسلمانیت ته راتګ پکار دی هر څه ټیک ټاک کېدی شي